سره کې د بعض علماء کرامو چې دانستا لا نادانستا طور پر یو په سوشل میډیا باندې ماحول جوړ کړی دی د ګالی ګلوچ دا ګوره خنه دی ځکه چې تاسو به اورېدلی وي چې یو عالم راپاسي د لږ معمولی اختلاف په بنا باندې د بعضې نورو پارټي او د جماعت علماء کرامو پسې بد ردې وایي او د هغو اکابر او د هغو غټ علماء کرام اسلاف او اکابر ټارګټ کړي هغې ته بد ردې وایي ابل راپاسي دې پسې بد ردې وایي نو ګورې دغه خپل منځ کې اختلاف کول علمي اختلاف ساتل نظریاتي فروعي اختلاف ساتل دا شاید چې باک نه وي دومره ممنوع شی نه دی خو د دې علمي اختلاف په وجه نه معمولي فروعي اختلاف په وجه نه د یو بل اکابرو پسې بد رد وي مشران نه معاف کول هغو ته ګالي ګلوچ کنځلې کول پته نشته څه الفاظ القابات ورته استعمالوي دا ګوره دا معمول دا په خپل منځ کې چې موږ د خپل علماء کرامو څومره بې ادبي کوو څومره ګستاخي کوو دا ګوره ښه نه دی ته د بل عالم په ګریبان کې لاس وراچای هغه پسې بد رد وایي نو تا ته به هم بل بد رد وایي نو موږ خپل قدر خپل عزت خپل وقار په خپله ختم کړی دی علماو عوام به مو څه قدر وکړي او جوان طبقه په غټو علماء کرامو پسې شیخ ادریس عبدالجبار شیخ صاحب وغیره دومره غټ اکابرو ته بد رد وایي هغه زمونږ مشرانو به وي وړه خوله او غټې خبرې نو دا علما د دوی دینی خدمات حوصلې کارونه هغه ځای نه خو دا کار یې ګورې ښه نه دی دینه باید مونږ تاسو ځان ساتو دومره وړې کسان او تاسو په غټو اکابرو پسې یو ورپاسې د بل اکابرو پسې بد رد وایي نو راپاسې د دې اکابرو پسې خپل منځ کې خپل سره راونښتئ خپل منځ کې یو بل ته بد رد وایي چې اکابر تاسو نه معاف کوئ ځکه خو په قرآن کریم کې هم الله رب العزت بتانو ته او د دې مشرکینو معبودانو ته هم بد رد ویل داسې الله پاک منې کړي دي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغیر علم الله پاک فرمایي چې ګورې د دې بوتانو ته د دوی مشرکانو کافرانو باطلانو معبودانو ته چې تاسو برای راست بد رد وایي نو هغه به تاسو کافرو ته تاسو الله پاک ته تاسو مقتدا ته به بد رد وایي نو ځکه دا ماحول جوړول او یو داسې دا په سوشل میډیا باندې شیر کول